خبره کوم هغه د واده اولنۍ شپه. یعنې ډېر زیات ملګري داسې دي چې هغو ما ته دا خبره وکړله چې ته په دې لږ بحث وکړه او یقینا د وخت ضرورت هم دی. ډېر زیات داسې ملګري دي زموږ دوستان دي چې هغه مخامخ تپوس خو نشي کولی، شرمیږي، وړي یوټیوب باندې خامخه ګوري او دا بار بار سرچ کوي. نو دې کې حقیقت خبره دا ده چې کله چې کوم شوالای دلها نو هغه ډېر ملګري نو هغه ته غلطې پلتې خبرې وښيي، د شریعت نه خلاف خبرې، د اسلام نه خلاف خبرې. نو د هغه شروع رسي نه د کوم د ښځې خاوند بیا منځ کې هغه اتفاقي، هغه محبت، هغه برقراره نه. نو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنتو مطابق، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احکام مطابق، د شریعت احکام مطابق سړی لاړ شي کمرې ته، نو تاسو وایئ چې هغه واده به بیا کامیاب کیږي نه، هغه به ولې ناکام وي. ډېر داسې ملګري چې هغو دا خبره وکړي چې ته به لاړ شې او لږ به دا وکړي او ته به خپل روب وښایي او ته به دا وکړي ته به دا وکړي، نو هغه مخکې کوم ښځه چې هغه کنفیوز شي او د هغو اولنۍ ورځې نه اختلافات راشي. داسې چرتې هم نه ده او نه داسې طوفان دی چې سړی به مقابله کي ځان سره به ټوپک وړي، داسې څه قسمه خبره نشته. څلور پنځه خبرې به کوم ول انتهایي غور فکر سره واورئ، ډېره انتهایي فایده وي پکې چې سړی کله کمرې ته ځي نو ټول اول دا غره لازمي ده چې هغه خپل د صفۍ ډېر انتهایي ښایسته اهتمام وکړي. یعنې صفۍ د هغه ډېره ښیي، داسې نه چې تازه نسوار اچوري نو لاسونه هم بوی رواني. نو اولنۍ ورځ ده، اولنۍ ورځ ته خپلې ښځې ته مخامخ کېږي، که اولنۍ ورځې نه د هغې زړه کې یا ستا زړه کې یو بل ته نفرت پیدا شو نو دا به بیا بدي، دا بیا ختمیږي نه، دا به اخره پورې او دقې وجه نه داسې چې بیا طلاق واقع شي او ډېر غټه مسله مسایل جوړ شي. نو انسان له پکار ده چې اول خپل ځان د سترۍ خیال وساتي، ځان صفا کړي، ښایسته کپړې واچوي او بیا خپل د صفۍ نه بعد بیا چې کله کمرې کې دنده کېږي نو ټول اول به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر انتهایي ښایسته سنتو باندې عمل وکړي. هغه دا ده چې آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي افشو السلام، سلام کو پھیلاو، مطلب سلام چې دی هغه خور کوي. نو دله پکار ده چې کوم شوالا چې دی دلها چې دی د چې ځي کمرې ته نو اولي سر نه دي خیخ په مخ کې کي او دا دی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو دې سره خدا ده یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وشو. یوه خبره، بله خبره دا ده چې ښځه به هم خوشحاله شي چې حقیقت سره زه چې چاته واده شیم هغه انسان دی، هغې ته به پته ولګي. نو سړی چې کله دندې شي او بیا چې کیني نو بیا دا نه پکار چې ته ورته وایي بای اولې شپې منې چې بای ته به زما د پلار خدمت کوي، زما به د مور کوي، زما به د ورور کوي، دا به کوي، هغه به کوي. دا خبرې نشته بابا، منم دا خبرې هم دي ولې جلدبازي به نه کوو. ان الله مع الصابرین، الله تعالی صبر والو سره دی. فصبر جمیل، ته به صبر، ته به احتیاط سره انتهایي خبرې چې کومه کوي هغه به انتهایي فکر سره اول به خو خپل کور والا تپوس وکړي چې ته ښه خوشحاله زموږ کور ته راغلي. بیا به هغې نه بعد دا ووایي چې ستاسو کور ته خیریت و، مور دې څنګه وه، پلار دې څنګه و، وروڼه دې څنګه و، خیریت سره راغلی، کور ته مې زموږ ښه ولګېد. دا د انسان خبرې دي، د انسانیت خبرې دي. اول به دا خبرې وکړي او دې نه بعد چې سړی فارغه شي دې خبرونه بیا به ورته د کور حوالې سره نصیحت وکړي. دا خبرې او بیا د مباشرت نه یعنې ملاوېدو نه مخکې به ته دا خبرې ځای کې وکړي چې راځه الله تعالی توم خیریت سره راوستې او واده الله تعالی خیریت سره وکړو، نو راځه الله تعالی ته دوه رکاته شکرانه کوو، توم 2 رکاته شکرانه وکړه، زوم کوم. ښځه به نوره خوشحاله شي. دې کې ته د بله خبره کوم دقه ځای کې ول دا خبره ته اول کوم چې کله هم ته 2 رکاته شکرانه کوي نو که تا شکرانه وکړه 2 رکاته او ښځې ونه کړه نو ته به پوه شي چې ښځه چې دا دې وخت کې ناپاکۍ کې ده، مطلب خیز کې ده. که هغې هم وکړل نو تا ته پته ولګي چې دا پاکه ده.
مطلب حیز ورته نشته. یوه خبره. بله خبره دا ده چې په دې وخت کې ښځو هم دا پکار ده چې کومه ښځه چې ده هغه سینګاره کړي. عایشه رضی الله تعالی عنها والي سره راځي چې هغه هم ښځو سینګاره کړله او کینوله. نو چې ښځه سینګاره کړي نو خاوند چې وګوري نو خاوند به هم زړه خوشحاله شي چې زما ښځه ښایسته ده او سینګار کې ده. اول ورځ ډېره انتهایي معنی لري او دا داسې معنی نه لري چې مثال په توګه لکه ته یا دباو واچوې یا داسې نور څه دغه وکړې، داسې نه. ته به خپل اخلاق ښیې، خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم کومې طریقې چې دي هغه به عمل کړي. او دا خبرې پکې نشته چې دا اول ورځ باندې چې سیده کړه هغه به وشي، نه دا قیسې مېسې نشته. بله خبره دا دی کې پښتنو دې کې انتهایي خیال ساتئ چې د واده چې کله وشي نو بیا درې بار دا شریعت کې چرته نشي چې درې بار وباسي دا چل دی کور دغه دی. خدای نوم اچوم دا پرېږدی. اوس خو کم شي دي ول دیهاتو طرف ته درې ورځې خاوند باري او ښځه غریبه قیدي دوله پرېږدی چې یو بل سره میلاو شي، زیات ته یوه ورځ. دا خبره خو شوله. دې نه بعد بیا مطلب داسې نه چې بعض خبرې داسې چې هغه سړی کولاو نشي کولی. ول زه تاسو ته کولاو کوم هغه دی چې بعض ملګري داسې وي چې ته به اولې له شپې باندې ښځې سره 6 ځله 7 ځله 4 ځله داسې میلاویږي. قطعا هم داسې نشي. هغه هم انسان دی.